د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله جل شانه دا مدد کړو چې کله دی کافرانو وستلو د مکی معظمینا او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دیمو په دې دوه کې یعنی یو ابوبکر صدیق یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دې دوه په غار کې او هغه وخت چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رفیق یار غار حضرت ابوبکر صدیق ته وی چې غمجن کیږه ما پریشان کیږه ما الله تبارک وتعالى چې دغه موږ سره دی نو دغه د هجرت واقعات نبی رسول الله والسلام مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خپل مبارک بستر باندې حضرت علی المرتضی رضی الله عنه سملولو رب کائنات ورته حکم فرمایل چې ابوبکر صدیق کور ته لاړ شه او دې ځان سره کا او هجرت وکړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره روان شو او بل طرف ته چې کله سحر پته ولګیدو مشرکین اعلان وکړو چې چا د دوی معلومات کو یا دوی گرفتار کړو هغه ته بسل او خان انعام په تور باندې ملاوي او دغه او خان په لالچ کې د مشرکین هغه افراد تقسیم شو او داسې مقرره چې یو مشرک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تلاش کې دوی پسې ورسېدو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې سفر کې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه شاته شي کله خي طرف ته شي کله ګس طرف ته شي کله یو طرف ته کله بل طرف ته پیغمبر اسلام فرمایي دا سکی ابوبکر صدیق عرض کوي چې یا رسول الله چې کله شاته راشم نو زړه کې مدار راشي چې خي طرف نه تاسو باندې څوک حمله ونه کی او چې خي طرف ته راشم نو ما سره یې پیدا شي چې ګس طرف ته څوک حمله ونه کی او پدی بچینه کې ز تاسو نه تاویګم را تاویګم پدی کې دغه مشرک راو رسیدو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم شاته دي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاصله کې مخ روان دي دغه مشرک ابوبکر صدیق نه تاسو کوي چې من هذا دا مخ کې روان دي څوک دي ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې عظیم امتحان کپدی موقع باندې دای ویل و چې دا هاذا نبی دا زما پیغمبر دی نو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بچ کېدل مشکل او کچره دای ویل و چې لا اعرفه زغ نه پیژنم نو د صدیق اکبر چې کوم صداقت دی هغه نه بچ کېدو نو یو طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته خطر وا بل طرف ته د ابوبکر صدیق صداقت ته خطر وا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ډیر عجیب جمله استعمال فرمایل ځکه رب کائنات د خپل محبوب پیغمبر په زبان مبارکه باندې دته د صدیق اکبر دا لقب ورکړو د ټول نه زیات رښتینی افضل البشر بعد الانبیاء د انبیاء کرامو نه بعد ټول نه افضل ترین هستی هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه رب کائنات د په جواب باندې دا جمله جاری فرمایل ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورتوی رجل يهدني السبيل دا مخک چې روان دی دا یو کس ته ماته لار خي نو هغه مشرک داسې وګڼل چې دې شي دا د رهبر وي څنګه د زمانه دستور مطابق یو کس بدی ته لار خي هغه د غزینه واپس شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې کوم بدبخت انسان ته څه پته ده دا هغه عظیم شخصیت دې چې ماته د دنیا او د آخرت د کامیابی لار خي یوازې د دنیا لار نه د دنیا او د آخرت د کامیابی لار خي زما پیغمبر دی نو پیغمبر شخصیت هم بچو او د صدیق اکبر صداقت هم بچو او بیا چې کله دغه غار سور تخیجی انتهایی دشوار گزار لار ده د الله محبوب پیغمبر ستړي شي
حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوانو جهان سردار مبارک خپل اوګو باندې اوچتای او پدی چړای باندې پدی دشوار گزار لارو باندې خيږي او غار سور ترس او الته چورسي د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه عشق او محبت چې دغه پر خطر غار ته مخ کې خپل کوزي چې څه نقصان دې سيزونه چې هغه نقصان ما ته ورسي چې ما محبوب پیغمبر ته نقصان نه رسي او بیا د غار صفائی کوي بقاعده او داغي هغه چې کوم سوراخ وي هغه ټول د خپل د صادر ټوکړي هغه وشلې پاغي باندې هغه ټول سوراخ بند هغه نه بعد نبی له صلوات و سلام مبارک ته وی چې را کوشي تاسو تشریف راوړي او یو سوراخ پات شي پاغي باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل پوندا هغه کیږي او نبی له صلوات و سلام ته وی چې خپل سر مبارک زما په دې غیږ کې کېدی او آرام وکړي نبی له صلوات و سلام سر مبارک د ابو بکر صدیق په غیږ کې کېدی او آرام کوي حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه فرمایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه والضحى ولا مبارکه چهره د ابو بکر صدیق په غیږ کې داسې ښکارېدو لکه چې په رحل باندې قران مجید چا کولو کړی داسې زلیدو او دی دوران کې هغه چون کې دیو زهريلا مارو داغي هغه مخه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په سوراخ باندې پوند یې خو بند کړی و هغه مار چې دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه لټک ور او داسې درد او شدت او تکلیف زیات شو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه غوښتل چې نبی علیہ السلام را پاسي وخت او خزي به اختیار چې دغه تکلیف د وجه نه د سترګو نه اوخ کې روان شوی او هغه اوخ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مبارک چهره باندې پریوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام را بیدار شو او درې ورځې درې شپې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه غار کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چهره تلاوت کو مطالعه کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله را بیدار شو وجه تاسو کو یا رسول الله مار تک را کو پدی پوند باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعاب دهن هغه مبارک راواغشتو په دغه پوند باندې ولګو الله جل شانه هغه ته شفا ورکړه دا هغه تکلیف ختم شو او دا ډېر مبارک لعاب چې کله د یو جنگ په موقع باندې د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه په سترګ باندې تکلیفونو پاغي باندې نبی رسول الله لعاب لګیدو هغه تکلیف ختم شو او په غار سور کې د ابو بکر صدیق په پوند باندې چې کله هغه لعاب مبارک لګیدو نو هغه تکلیف ختم شو بهر حال درې ورځې درې شپې په دغه غار کې نبی رسول الله مبارک او ابو بکر صدیق فرمایي او دا آیت مبارکه یو طرف ته د نبی رسول الله سره د الله رب العالمین د بارح راس مدد او د نصرت ذکر دی بل طرف ته د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د شان او د مقام بیان دی ځکه نبی رسول الله په یو موقع باندې د خپل درې خوښ سيزونو ذکر او فرمایل چې په دنیا کې ماته درې سيزونو سره زما محبت دي یو نیک بیبي او خوشبو او دریم چې زما د سترګو یو خال هغه په مانځ کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خپل درې سيزونو اظهار کړو چې هغه الله رب العالمین یو په دې غار کې پوره فرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعرض کی یا رسول الله په دنیا کې درې سيزونه ماته محبوب یو دا چې زما دولت وي او تاسو په اشاره باندې زه لوټاوم او قربانوم تاسو په اشاره باندې او دویم دا چې زما لور وي او تاسو په نکاح کې او دریم دا چې زما د سترګې وي او تاسو د چهره اقدس وي او د خلوت او د تنهایی عالم وي او تاسو د چهره چې د مطالعه کوم درې ورځې درې شپې الله رب العالمین د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا تمنا پوره فرمایل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه با اکثر دا فرمایل چې ابو بکر زما د ټول ژوند عبادت او ریاضات او هر څه ته واخله د غار هغه چې کوم یو شپه د نبی رسول الله صلی الله سره تیر کړو هغه شپو کې یو شپه ما ته راکه زما د ټول ژوند عبادت ته واخله نو دومره عظیم فضیلت الله تبارک وتعالى حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته په دغه موقع باندې نصیب فرمایل دغه آیت غار د حضرت ابو بکر صدیق او د نبی رسول الله د یارانه د محبت او د عشق او مثال دی
او د ټولې دنیا د پاره دا یو ضرب المثل وګرځېدو، یو مثال وګرځېدو. رفیق یار غار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معیت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه سفر د هجرت واقعه ډېر عظیمه واقعه ده. هر مسلمان ته دا بار بار لستل او په هر پهلو باندې په هر سمت باندې لستل او د هغې نه استفاده کول، هغې نه رهنمایي حاصلول انتهایی مفید. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.